دا وګوره دا لوډ سپیکر چې دا ستاسو مخ کې زه پکې خبرې کوم دا زما आवाज دی اوسپنه کې څه شی داسې پروت دی چې زما د आवाज غټي او دې زر نه تر سرکه پورې وباسي راشي داسې یو میخ تاسو هم جوړ کړئ چې د आवाज غټ کې تر سرکه وباسي نو تاسو ټول به وایي چې مونږ په دې نه پوهیږو ولې نه پوهیږو او ځکه نه پوهیږو چې مونږ دا کار چرې کړی نه نو کوم شی چې ته دا غفن نه نو هغه به ته ګورې او په پوهیږې به نه ګورې اوس دا پکې چې کومه هوا پتا را غورځي تو ورته ګورې پکې چلیږي هوا محسوس کې په بدن باندې او نظر دې قاصر دې هغه هوا ویني نه تاسو وینئ خبره کوي کم بات چې دا پکې پتا را غورځي هغه بات ته ویني نو شی موجود دی ستا په مخ کې دی بدن دی وای چې هوا ده او تی ویني نه نو ګناه د پکی او د هوا نه ده ګناه ستا د بصیرت تا ستا قوت بصارت چې دی هغه دومره کمزور دی چې ګوري ورته ویني نه نو عزیزانو معامله د قبر چې دا د خدای او دا غ بندا په منځ کې دا چې کوم لاندې پروت هغه په عذاب گرفتار دی د اور لمبي په پیشکیږي په اور کې سوځي او تی ویني نه نو دا خبره مکوه چې دا زما عقل کې ناراضي شی موجود دی او تی ویني نه نو کومه معاملې چې د خدای او د بنده په منځ کې دا او شی موجود وي او تی نه ویني د دې دا معنا نه ده چې نفس الامر کې د شی وجود نشته شی به وي او ته به نه نو معاملې د قبر چې دا د دې جواب قران کړو ملائکو اعتراض وکړو چې یا الله دا بنی آدم ما پیدا کوا قرانه وکړي الله ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم په هغه سيزونو چې تاسو په نه پوهیږئ اعتراض مکوئ چې بنی آدم یې جوړ کړ نو وعلم آدم الاسماء كلها د ټولو سيزونو نامه ورته وخوده ملائکو ته وی چې اوس اوای د دې سيزونو څه نامه ده اوای ملائکو وی چې قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا دا علم مونږ ته نشته مگر هغه چې کوم تا مونږ لرا کړی نو الله ورته وی چې ما تاسو ته نو ویلي چې زه پوهیږم په هغه سيزونو چې په کوم تاسو نه پوهیږئ نو آدم علی السلام ته وی چې وای او ورته دې سيزونو څه نام ټول بیان ورته ملائکو وی چې سبحانك
خدای تعالی را پاکی ده ته خپويږي مونږ نه. نو عزیزانو دا اعتراض د کافرو چې اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، چې مونږ مړ شو او خاورې شو دا بیا را ژوندي کېدل چې دی دا زمونږ د عقل نه بار دي، دا زمونږ عقل کې نه راځي. نو الله ورته فرمایل چې ابتدایي ایجاد ته وګورئ، ستاسو عقل کې دار اتله چې تاسو نوم او نشانم نو ماراب جوړ کړی او پیدا مې کړی. نو جوړ کړی شی چې وران شي هغه بیا جوړول ډېر آسان وي په نسبت دې ته چې ابتدایي ایجاد د شي کوي. تاسو خیال را نو عرض می داو چې زمون بچا عقلی یا زمون بچا فهمی زمون بچا بصیرت وی، زمون بصیرت د شی وجود شتا او ګوري نه. نو د دې وجنا او بیا په پاکستان کې لا عقل د چا دی. پاکستان کې هم داسې څوک شته چې هغه دا وایي چې زما عقلمند یم. پاکستان کې هټول ساروي دي ونډه ورته کوا او پایته لشه د عقل خبرې نه دوی کې شتاو نه به چریو نه پکې عقلمند خلق شته، ټول وقتی طور خپل مفاد وړاندې کړی دي. ټول دا ایمان دی چې زما کور دی جوړ شي د بل کور دی وران شي، زما جیب دی ډک شي د بل جیب دی تباہ شي، زما بچی دی آباد شي د بل بچی دی مړ شي. ټول په دې قهر اخته. مونږ نه د انسانیت بوی الوته دی، بوی مونږ انسانانم نه. بندگی خو پرېږده، بندگی خو ډېر اوچت شی دی. مونږ انسانان نه یو، انسانان کینی وکړه کې سوچ دا د ټوکو خبره نه ده. د انسان لفظ ترجمه وګورئ. انسان په عربي کې انس ته وایي. په انسان نامه دې د پاره یې خوښ شوی دا چې دا د یو بل سره مانوس وي، د یو بل علاج وي، په یو بل قربان وي. انسان دې ته ستا په سر درد دی او زه در سره ځان په تبه ونیسم، ته وګې او زه در سره خپل روټۍ نیمه کوم. ستا کور کې مړی شوی دی او ستا د مړي نه زیات غم در سره زه وکم. انسان دې ته مونږ انسانان یو. تاسو په دې خپل ملک کې وګورئ، تاسو دا جمعات کې چې څومره ناس کړي کې د مړو خیراتونه هم پړلي دي. ها ټول وایي سلوخته کال درېما هر ټایم پړلي اړم ورته کېده. یعنی زما کور کې مړې شوی، ها جی زما کور روان دی
او تراله زما وبو تړن کیږي چې اوس کوم بچے میں مړ دے پلار میں مړ دے مور میں مړه ده لور میں مړه ده وبو تړن کیږي او ته د پولاو مجمع تکې ناشته او आवाज پکېو کې چې وخم راوړی لګي تاسو بنی آدم انسانانی یا انسانیت دیتا ہوئی ہوئے پیمان چې مونږ کې انسانیت شته مونږ وحشان وحشی دیتا ہوئی د میخه بچه کټیل تعالال کا ول تمیخه تونډه کیدا پاکټی پروام نی ونډه خوري دغوا بچه حلال کا ونډه خوري پلار حلال مور حلال کا بچی ته چې گیا کیدا گیا خوري مونږ دې زناورو کې څه فرق بیا کوم انسانیت په مونږ کې وې نو مونږ به د ظالمانو مرګرتیا کول مونږ به ظالمانو لا پناور کوله مونږ به ظالمان سینو سره لګوله نن وګورئ 99% دنیا چې دا د ظالم مرګره ده 99% کم سړی چې پردي بچی مړ کړي هغه سینې سره څوک لګي مونږه لګي هغه لا پناه څوک ور کوي مونږه ور بیا د ملک دا عدالتونه اپریګ بیا د ملک سربراه چې راشي بے نظیره چې وزیر اعظم شوا په کوم خلکو چې د پانسای حکومت شوی او پردي کورونه وران کړی هغه ټوله معاف ولی زما د وزیر اعظم په خوشحالۍ کې ما ټول پانسای والا معاف کړ نو پانسای والا دې معاف کړ او چا د چا کور وران کړو چې هغه معاف کړی نه دا پانسای والا ته معاف کولې اے د پاکستان خلکو په خبر ګوړاند شي پټاپو کې نه چې لاس ټپوي او څه په نظر درځي بدبخت قوم چې د کم ملک د ظلم دا حالي او کم ملک د ظلم دا انتهایی هغه ملکم چرته په ملکونو کې حساب هغه ته ملک ویلې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته یو درزی راغی ورته وی چې زه درزی ما زه د ظالمانو جامې ګندم نو په دې خو به زه نه ظالم کېږم ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې ته چې د ظالمانو جامې ګندې نو ته عین ظالم بلکې کم بنجاری چې پتا ستنه او تارونه خرڅي او هغه ته دا پته چې دا ظالم دی او دا د درزیان دا درزی د ظالمانو جامې ګندې هغه ستنه او تارونه خرڅون کیم د ظالمانو مرګري زمون په ملک د ظلم انتها حد پس چې د چالاس برکیږي صرفه په نه کوي باقی تداوی حکومت په خپل غل دا منبران ټول غل نه دي د کوم ملک اسمبلی چې غلای
دا ملک د تقدیر فیصله و څنګه کی دا اسمبلی غله ټول د غویانو غوندې په منډۍ کې خرڅ نشو یو وزیر ما ته راغی نو ما ته وی چې تا باندې څه بلا شوی ما ورته وی چې ولې وی خلکو سال جوړ کړی دی او دا ځان نه سم مولادو پیازه جوړ کړی دی وهرا کاغا ما ورته ویلی چې په خدای قسم چې ما یو ورځم په عمر کې نهاره نه ده تیره کړې بربنده مې نه ده تیره کړې بیچته مې نه ده تیره کړې زما خدای زما دا زندګۍ وقتن فوقتن بندوبسونه کړی دي او زما دې په خدای قسمی چې د پاکستان سره ترغه زما جوړ را نشي چې ترسو پورې مې د پاکستان د ملک قانون قران نه لیدل او چې د چا ور سره جوړ راغله دی ورته جوړ وای خدای دې تباہ او برباد زما عزیزان وختي راته وسړی و مبارک شخه چوغه د اغوسته دا مالدار سړی و ډېر لوی دایک د مولا سي پلار تیر شي چې تسبینه جامع غوستي دا مست جامو ته خو ګور خدای دې کور روان کړو مولا بچر تسبینه جامع نه ول دا چوغه دا مال دا پروسه کالی او مالدار سړی دې خار ما ور سره ټوکې وکړې مال پلار مې د خوب کې لیدلو یخنی کېدا ویل سه غوخته مال چوغه غوخته په سبا مې چې کته دای رولېګل نو مال هغه پلار په سره لګلې و ستا پلارم مال یخنی کېدا کسره ور پسې ولې و چې وګم کنه بنین بدل عالم کباړیان ماته مال شرمېدل یا تا ته لکونه روپۍ پریږي دي تپلار په کباړي بنین لګي نو زما عزیزانو عرض مې دا او دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی چې مونږ انسانان نه یو انسانان او د انسانیت بوی په مونږ کې نشته په یو بل دردمن نه یو د یو بل علاج نه بنی آدم خو نه یو بنی آدم څه ته وایي مولانا روم وی زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی خو دې د پاره ده چې هغه کې ته د خدای بندگی کې او کومه زندگی کې چې د خدای بندگی نه وي ا زندگی شرمندگی وي هغه شرم دا مونږ چې ګرځو راګرځو مونږ شرمونه یو قسم په خدای دې زه په دکان کې ناستم دا دنیا سونه خلق دوره دي زی او راضي چې زه ورته ګورم نو مرګرو ته ويم چې دام تماشه والله کد پلاره د تلو چل راځي د تلو والله کد خبرو چل راځي چې پلاره روان یو لکه خرچ پلاره روان لتم وو ټوپونم وو چغیم وو ها کو غنیا خبر اورا واستا خور مو چل سړی زامن ورک